بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، د کې پی کې وزیر اعلی حوالې سره به خبرې اترې کوو چې وزیر اعلی ولې لرې کو، آیا په ده باندې الزامات وو که نه هسې لرې کو. نوی وزیر اعلی چې کوم راغلی سهیل افریدي نامزد کړی دی، نو ګورو چې کوم ټاسک عمران خان علي امین ګنډپور ته ورکړی، هغه ټاسک چې کوم دی نو سهیل افریدي ته مخې ته پروت دی. میډم د پروګرام ته د راتلو د ټول ناول مننه کوو. ډیره مننه ستاسو. میډم دا راته ووایي چې علي امین ګنډپور یې ولې لرې کو، وجوهات څه وو؟ بېګا راسې نه دا چلیږي چې استعفا یې ورکړه، په استعفا به خبرې نه کوو، خو لرې یې ولې کو، وجوهات څه وو؟ او ګورې عمران خان چې کوم دی هغه خو چویس علي امین ګنډپور دې ځله، او تاسو ګورئ چې څنګه مخکې وزیر اعلی ټاکلي وو، بیا وی چې دا غلطه فیصله وه. نو اوس تاسو ګورئ چې هغه په خپله دا ومنله چې په یو نیم کال کې خپل وزیر اعلی چې د هغه چویس و هغه یې ولې لر کړ. ما خو دا خیال دی چې د ده نه کوم ایکسپیکټیشن وو، نو په هغې باندې علي امین ګنډپور صاحب پوره ونښته. او په هغې کې که اولنۍ خبره زه وکړم نو هغه به دا مهمه خبرې چې د عمران خان دا خیال و چې اسټابلیشمنټ سره به د ډیل چې کومه خبره د عمران خان کم ایشو وه، په هغې باندې به تر ډیر حده پورې چې دی دا معامله چې دی دا به علي امین ګنډپور د اسټابلیشمنټ سره هواره کړي او یو ریلیف طرف ته به لاړې شي. نو په هغې کې تاسو ګورئ چې علي امین ګنډپور چې دی هغه اوسه پورې په دې کې ناکامه اوس داسې خاطرخوا کامیابي هغه ترلاسه نه کړه. بیا دویمه خبره چې کومه وه په هغې کې زما دا خیال دی چې د عمران خان چې کوم سوچ و هغه دا و چې وفاقي حکومت چې کوم دی په هغې باندې پریشر اچول دي، او پریشر به داسې اچول کېږي چې هغوی به زیات درنې به کوي، پروټیسټ به کوي، او په هغې کې به علي امین چې دی هغه به یو خپل کردار ولوبوي. خو تاسو ګورئ چې علي امین ګنډپور سره به خلک لاړل تر څه حده پورې اسلام آباد ته، او هلته نه به علي امین ګنډپور په خپله واپس راغی. نو دا یو قسمه تاثر ورکړی شو چې آیا علي امین ګنډپور صاحب چې دی هغه نه غواړي د عمران خان رهایي. نو دا دویمه خبره هم ډیره زیات یو ضروري خبره وه چې د هغې سوچ دې طرف ته و. درېیمه خبره چې کومه ده، ما په خیال د ده لرکولو وجه هغه د پارټۍ انټرنل چې کومې مسلې وي په هغې کې تنظیمي چې کوم معاملې تاسو ګورئ په هره پارټۍ کې تنظیم چې دی دا ډېر زیات مهم وي. خو تاسو ګورئ چې د پارټۍ صوبایي صدر چې کوم دی جنید اکبر صاحب چې کوم دی د هغه کلاو په میډیا باندې راتلل او خبره کول د وزیر اعلی خلاف، نو د دې نه دا څرګنده وه. بیا د هغې نه علاوه تاسو ګورئ چې د اسد کیسر د تحریک انصاف یو سینیر شهرام ترکي غوندې د هغې رونه چې دی هغه د وزارت نه لرکول، او بیا داسې قسمه تنظیمي مسلې راغې چې په هغې کې هم دا یو خبره وه چې کیدای شي دا پارټي چې دا په دومره ګروپ کې تقسیم شي، ځکه چې ورکر چې دی هغه خو ډېر زیات مایوس و، او ورکر دا کلاو په دې خبره کلیر و چې دا وزیر اعلی د تحریک انصاف نه دی، بلکې دا چې چا راوستی دی نو دا ټوله لوبم، او چې چا راوستی دی د هغه خلاف ورکر لګیا و، خو دا الریډي د ده مسله بدله وه. نو دا ټولې هغه مسلې وي چې په هغې باندې بیا تاسو ګورئ چې د عمران خان خور سره هم دا هم یو عنصر و چې د هغه خور سره کوم خلاف په میډیا باندې علي امین ګنډپور صاحب چې کوم بیان ورکړو نو دا هم ډېر د ورکر دپاره ډېر زیات مایوس کړو. نو دا ټولې هغه خبرې هغه وجې وي چې د عمران خان چې کوم ایکسپیکټیشن و د یو وزیر اعلی نه، او هغه هم خپل ذاتي. اوس د افسوس خبره دا ده چې په کار خو دا وه چې په دې صوبه کې دومره زیات بد حالات روان دي، بېروزګاري ده، د صوبې د عوامو مسلې دومره زیاتې دي چې انسیکیورټي ډېره زیاته ده. بیا تاسو ګورئ چې په دې صوبه کې یو طرف ته که د اپریشن خبره وکړو، بل طرف ته طالبان کلاو کمې مسلې دي، دا ټولې مسلې. بیا کرپشن، دومره زیات کرپشن دی چې په هغې کې د پی ټي آی خپل خلک چې کوم دي هغوی راپاڅېدلي دي او هغوی دا تور لګولی دي په وزیر اعلی باندې چې په هر ډپارټمنټ کې کرپشن روان دی. بیا د هغې نه علاوه د کرپشن سره دومره غټې سکینډل دی، د کوهستان سکینډل تاسو ګورئ، داسې بلا سکینډلز مخې ته راغه، خو په هغې باندې عمران خان وزیر اعلی لر نه کو. په هغې باندې عمران خان د علي امین ګنډپور ته دا ونه وایي چې په دې صوبه کې دا حالات دي، دا ولې دي، دغه چې دی د هغه د لرکولو وجې جوړه نه شوه. که لر کړی دی نو هغه صرف په دې وجه چې د هغه خپلې ذاتي کومې مسلې وي. نو دا افسوس دی د دې صوبې د عوامو. او که بل تاسو خبره وکړه د نوې کس چې کوم نوې یو ځوان دی او کیدای شي سیاسي د پارلماني تجربه یې دومره نه وي، په پارټۍ کې ماته نشته پته چې د هغه څومره وخت تېر کړی دی، د هغه راتلل مونږه خو د قبایلي اصلاح د خلکو مونږ کوشش کوو چې زیات انکریج شي. خو بیا تاسو ګورئ چې دا دومره مهمه چوکۍ ده چې په دې چوکۍ باندې یو کس راځي د وزیر اعلی دپاره، نو هغه ډېر زیات سنجیده او یو میچور انسان پکار دی او تجربه افکورس، ځکه چې په دې کې به یو ډېر
لوی زړه ساتل پکاري. په دې بالکل کې جی. به تاته په پارټۍ کې دننه خلکو هم ډېرې مسلې راځي. په دې کې به د سیاسي ګوندونو سره هم ستا تعلق کوارډینیشن چې ته به څنګه د سیاسي پارټو سره یو لچک مظاهره به کوې. په دې کې به تاسو ګورئ چې د وفاق سره د ټولو نه مهمه خبره چې د هغه وفاق دی. ځکه چې زمونږ د دې صوبې بقایا جات که موږ د بجلی رویلټي خبره وکړو، که موږ د NFC ایوارډ خبره وکړو، که موږ د 18 امندمنټ خبره وکړو، دا ټولې مهمې مسلې چې دي دا به هله حل کیږي چې څو پورې د وفاق او د صوبو کوارډینیشن وي. ما ته نه لګي چې څنګه تیر وزیر اعلی چې د هغه شان کوارډینیشن وساتلو، ما ته نه لګي چې دا نوې چې کوم وزیر اعلی راشي دی به دغه کوارډینیشن خدای دې وکړي. موږ به دعا کوو چې د وفاق سره داسې یو تعلق راشي چې د دې صوبې مسلې کومې دي هغه ډېرې مهمې دي. زموږ د وزیر اعلی سره کار نشته، هغه د دوی د پارټۍ انټرنل هغه دی، خو مسله دا ده چې د وزیر اعلی سره تړلې د دې عوامو مسلې ده، عام خلکو مسلې تړلې دي، نو دا ډېره مهمه ده. آیا میډم تاسو د مسلو خبرې وکړئ نو آیا صوبې ته په کوم نظر باندې ګورئ چې وزیر اعلی چینج شو نو آیا صوبه کې به څه تبدیلي راشي یا نه؟ ګورئ صوبه کې هېڅ تبدیلي نه راځي. د نوم بدلولو سره به څه فرق رانشي. فرق راځي د پالیسي سره، فرق راځي چې ستا په منشور کې د عوامو دپاره سره څه وو، فرق راځي چې ستا چیرمین چې دی هغه د 2013 نه دلته حکومت دی، تر اوسه پورې څه بدلون تاسو په دې صوبه کې لیدلی دی؟ آیا په ایجوکیشن کې څه ریفارمز راغلي دي؟ په هیلث کې څه راغلي دي؟ موږ په نور سیکټر کې وګورو، ترهګري تاسو وګورئ د روزانه په بنیاد ترهګري چې دا کم حد ته ورسېده. ما په خیال چې کم چینج راغو دا دې حده پورې چینج راغو چې د وزیر اعلی کم د عمران خان کم ایکسپیکټیشن په هغې باندې الیمین ګنډپور پوره نه و. او دویمه خبره دا ده چې سهیل افریدي چې کم نوې د نوم ټاکلی دی، نو آیا د ده چې کم طریقې کار دی آیا هغه به دومره مثبت وي، هغه به دومره میچور وي چې هغې کې به د عوامو مسلې، ما په خیال عوامي مسلې چې دي هغه د دې پریورټي نه ده. عوامي مسلې چې دي دا رستو دي، د دې ذاتي مسلې چې دا دي پریورټي ده. میډم څنګه تاسو خبره وکړه چې الیامین ته ذمہواریانې ورکړلې شوې، هغه ذمہواریانې نن مطلب سهیل افریدي ته به هم ورکړلې کېږي نو عوامو یا کارکنانو به دغه ناره وهله چې چلو چلو اډیاله چلو یا چلو چلو اسلام آباد چلو، نو آیا سهیل افریدي خو به اوس نوی ځوان دی او جذبه هم لري نو هغه خو به همدغه اډیاله طرف ته رخ کوي، نو آیا څه وایي تاسو؟ ګورې بالکل همدغه به کوي، هغه به د پارټۍ هماغه کار کوي کوم چې یو ورکر کوي، کوم چې د یو پارټۍ ایز وزیر اعلی که موږ خبره وکړو نو هغه کار چې دی هغه زما دومره تمه نشته چې دی به هغه شان کوي. ګوره اډیاله جیل ته تګ، هلته کې ناسته، درنې، احتجاج، هغه به د خپل لیډر دپاره هغه کوي، خو دا خو د وزیر اعلی کار نه دی. د وزیر اعلی کار دی د دې صوبې مسلو باندې مسلو حل کولو باندې کار کول، د دې صوبې چې کوم پالیسیز دی، ایجوکیشن دی، هیلث دی، پریورټي زمونږ کوم دي هغې باندې کار کول. په دې صوبه کې امن او امان حالات کم حده پورې رسېدلی دی چې تاسو ګورئ چې ترهګر کلاو ګرځي. په دې صوبه کې ریټ نشته، د حکومت ویل نشته. نو ما په خیال چې د وزیر اعلی کار اډیاله، د وزیر اعلی کار دغه نه دی. د وزیر اعلی کار دې دپاره ټاکل کیږي چې د صوبې ډېر مهم سیټ دی او دا دومره مهم سیټ دی چې د دې سیټ دپاره ما په خیال یو داسې انسان پکاري. خو زه افسوس کوم چې د تحریک انصاف سره تر اوسه پورې که زه د 2013 نه وګورم تر اوسه پورې د دې سیټ دپاره یو داسې انسان نشته چې هغه د ایز وزیر اعلی. تاسو تیر وزیر اعلی وګورئ، د دې نه مخکې امیر حیدر خان هوتي پاتې شوی دی، اکرم خان دراني پاتې شوی دی، آفتاب خان شیرپو پاتې شوی دی، داسې بلا سینیر خلک زمونږ سردار مهتاب غوندې دا سینیر خلک پاتې شوي دي، ډېر سنجیده، ډېر میچور. بیا د ټول نه مهمه خبره چې ده په سیاسي پارټو سره خپل یو ګوره سیاسي پارټو نه بغیر ته سیاست هم نشي کولی. او بیا چې ته د صوبې وزیر اعلی نو ته به د پارټو سره کینې، د سیاسي ګوندونو سره به کینې، دا ډېره زیاته ضروري ده. نو دا میچورټي په کار ده چې دا په یو مهم سیټ باندې ناس انسان کیږي. اخرنی سوال کوم میډم لنډو ټکو کې جواب راکړي. بیګا راس نه د گورنر صاحب یو بیان چلیږي چې آیا میر جعفر او میر صادق څوک دی؟ ګورئ نو د گورنر صاحب خو تاسو پته ده یو سنجیده انسان دی او د هغه خپل یو داسې پارټۍ سره هم تعلق دی او ډېر سوبر انسان دی. تاسو ګورئ چې گورنر صاحب سره هغه څومره چې کله وزیر اعلی د یو ضلعې خلک دي، خو تاسو وګورئ چې د گورنر سره کم لږ ډېر اختیار هسې خو نه و. ظاهره خبره ده چې موږ خو په دې هغه کوو چې 18 ترمیم وشي، ټول هر څه د صوبې اختیارات دي، خو چې کم لږ ډېرو نو هغه په دې کې نه دي شوي چې د صوبې په مفادو کې، خو خپل یو ذاتي ټسل کې هغه سره چې کم زیاتې روانو او بیا په یو هغه کې
چې کوم مسلې او کوم بیانونه راتله نو ظاهره خبره ده چې سیاسي سټیټمنټ خو به هغه خامخا ورکوي چې هغه به دا ګنډپور صاحب به دا خبره کوله چې دا د سره څه اختیار دی بس دا یو کور دی دې کې دی ناست دي اوس تاسو ګورئ میر جعفر او میر صادق له ډېر زور ورکول ګوره تاسو کته کنه نو تاسو کته چې هغه ما کور کې ناست دی او ما غا استعفا راځي او د وزیر اعلی چې د گورنر ته نو دا هغه خبرې دي چې په سیاست کې به ته دومره ایکسټریم ته نه ځې چې بیا هغه خپل خبره باندې تخ پیمانه ما په خیال دومره سپیس ورکول په کار دي خلکو ته په سیاست کې لچک ډیر ضروری دی چې ته به د هر چا سره کېنې هر چا سره به خبره کې او بیا چې کله وزیر اعلی شي بیا خو په کار دی چې هر قسمه خبره راځي نو دا دومره مهم او دا دومره لوی هغه دی چې په دې کې به ته خپل یو هغه خېچیر یو انسان څومره لوی انسان دی چې هغه په دې سیټ ناست دی نو دا خبرې بدقسمتۍ نه وي نو ظاهره ده چې داسې خبرې خو بیانونه خو بیا خامخا دا ټکونه به راتله چې کوم د ګورنر صاحب د طرفه دی ډیره مننه میډم ډېرې ګټورې خبرې ما سره شریک کړې ګرانو کتونکو دا نننۍ ویډیو ریپورټ در بل ویډیو ریپورټ پورې مال او زما ټیم نه راکړي اجازه د لوی الله په امان